چې د دې بندګۍ په نتیجه کې بیا تا دپاره جنت جوړ کړی دی. او دا علما یو حدیث بیانوي چې څنګه د هوښیاره ښځه وي او د دې د لور واده وي، دا ورله کله والی جوړوي، والی جوړوي، او کله ورله میخکي جوړوي، او رنګ رنګ ورله کپړې جوړوي، او کله ورته سترګې توروي، او کله دا یخته یو شان ګمنځ کوي چې څنګه ښکلې به ښکاري، او کله بل شان ګمنځ کوي. دا د دې لپاره چې دا جنۍ واده شي چې د خاوند خوښه شي، او چې د جنۍ واده شي چې بیا د دې سخرانې خوښه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دقه شان سحر او ماښام د الله تعالی ستاسو لپاره را جنت ښایسته کوي. کله سره رنګونه او کله شنه رنګونه او کله ابي رنګونه، کله ملغلرې او کله جواهرات او کله مرمرونه، او دا کله خوشبویانې او کله ګلونه، او کله پکې د شهدو د ګبینه نهرونه، او کله پکې د شهدو نهرونه، کله پکې د پاکو اوبو نهرونه، او کله پکې د زعفران. دا رنگ رنگ سیزونه دا د دې لپاره چې یو میلمه زما را روان دی چې دا ځای د هغه خوښ شي. سوره الواقعه تاسو ټولو ته یاده ده، الله د دې جنت ذکر کړی دی، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوع. بغیر د غنو نه بیرې دي، ګچهدارې کیلي دي پکې، اوږده اوږده سوري دي پکې، روانې اوبه دي پکې، بېشماره میوې دي. دا د دنیا میوې دا داسې دي لکه د مڼې تصویر چې جوړ کې. نو دا جنت کې چې کومه میوه ده دا د دنیا نعمتونه، دا میوې د هغې تش تصویرونه دي، نور دا ذهن د دې قابل نه دی او دا سترګې د هغې قابل نه دي چې هغه نعمتونه په دې دنیا کې سړی ویني. دا ټول نعمتونه ستا دپاره انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د آخرنی دوزخي به الله پاک د دوزخ نه راوباسي او ده ته به وایي چې جنت ته روان شه. نو چې دی کله د جنت طرف ته ورشي په دې لاره کې به کښېني، الله په تپوس به کوي ته ولې کښېناست دی؟ دی به وایي چې ټول خلک تلی دی، ستا مخلوق ورغلی دی، زما د ناستې ځای به ورپکې نه وي. نو الله به ورته وایي چې ورشه بیا ورشه. نو دی به بیا روان شي، نو په دې دروازه کې به بیا کښېني، بیا به ترې الله پوښتنه وکړي، دا به بیا هغه جواب ورکړي. الله به ورته وایي چې ته ورشه دی جنت ته، او دومره جنت مې درله خاص کړی دی لکه چې دنیا او اسمانونه او د هغه نه اووه چونده زیات چې هغه تاسو دنیا کتلې وه. نو دومره غټ دنیا جنت دا ستاسو په انتظار کې دی. کله ناکله د سړي عقل نه مني چې دومره غټ ځای څنګه کیدی شي، خو الله رب کریم په دې قرآن کریم کې د جنت دا ذکر کړی دی، نو د دې د لمبایي ذکر نه دی کړی. عرضها د دې د پلنوالی عرضها السماوات والارض، یعنی د ځمکو او د اسمانونو چې څومره لمبایي ده دومره د دې جنت دا چوړایي ده، او اسمانونه د یو بل نه څومره لرې دي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په رڼا کې یو عالم د هغې تشریح کړې ده چې 13 کربه کاله دا د هغه اسمان نه د ځمکې ته چې رڼا رسي دا دومره په هغې کې لګي. یعنې دومره لوی فاصلې دي چې د انسان کلکولیټر هغه نه رالی. دا ټول به الله رب کریم ستا دپاره جنت کې. نو بیا خو د الله خوښه ده که د دې دنیا عمره جنت درکوي او که د دې دوه چونده جنت درکوي. په دې جنت کې به بیا تاسو څه کوئ؟ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو هغه ورته وی چې یوه ورځ خو به دا ټول خلک د مور او پلار ملاقات لځي. ګوره په جنت کې به د مور او پلار ملاقات لبځي، بیا په دویمه ورځ به د مور او پلار د دې بچو ملاقات لځي، بیا به په درېیمه ورځ دا شاګردان د استادانو ملاقات لځي. استاد دا د جماعت امام استاد دی، مدرس استاد دی، د سکول استاد دی، د کالج استاد دی، بشرطې چې دا شاګرد هم جنت له تلی او دا استاد هم جنت ته لاړ شي. نو په درېیمه ورځ به دا شاګردان د استادانو ملاقات لځي، نو په څلورمه ورځ به دا استادان د شاګردانو ملاقات لځي، نو په پنځمه ورځ به بیا دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لځي،
نو په شپږمه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت ملاقات لدی نو په اومه ورځ به دا جنتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیادت کې د الله تعالی ملاقات لرزي د الله تعالی ملاقات لبدي نو دغه جنت سودا تاسو الله کوي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه چې ما د دې بندگانو نه د دوی د جان او مال د جنت په بدل کې اغسته ده الله تعالی ستاسو دا سودا کوي